اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل مکی سورت تے او یم دے رستو د سورت کہفنا مخ کی صورت سر عربت پہ یوسو طریقو باندے دے. ہر کلا چی مخ کی صورت کی عذاب د سابقین ذکر شو نو پدی صورت کی عذاب د موجودو بذکر کئی. دارنگے مخ کی صورت کی توحید مسئلہ بیان کڑا نو دل توا باغیبانی دلائل پیش کئی. دارنگے مخ کی صورت کے تخویف ہو نو دلت کے رد بکئی داغی پا عذر باطل باندے. دعوت صورت بئی عذاب د موجودینو رد د شرک اعتقادی او فعلی. خلاصہ د صورت بئی اول کے دعوت صورت چاغا عذاب د موجودو دے مسئلہ د توحید اور رد شرک او بیا دلائل مختلف قسم باندے ادلہ متنوعہ. صورت پدریو بابونو باندے دیں. اول باب کی بعد دلائل عقلیہ ذکر کئی پہ اثبات توحید بیابا ادلہ وحیی پہ مسئلہ توحید و پرد شرک باندے او بیابا دلائل نقلیہ پیش کئی پدغی خبرہ پدغی مسئلہ باندے. دویم باب کی دا خبر ہوئی چی امور عظام اللہ وی دا ما پیدا کرلی او بیا ذکر دا نعمتونو بکئی چی دا نعمتونو ہم زما دا طرف ندی نعمتونو کون کے دا زیم. دریم باب کی تذکرہ بئی دے برخ کتا سچی دی دا ټول ماتا محتاج دی زد دی حاجت رواو دی حاجت سر کون کیم. اتا امر اللہ راغ یا پماند یاتی باندے رابشی بازوی اتا پمانا د قربا ودنا نیزدے راغے نیزدے شو ودنا وقت امر اللہ دالا د حکم وقت ډیر نیزدے راغے فلا تستعجلو عذاب دا اللہ ډیر نیزدے شو نو تادی سر مغواړی. سبحان و پاکی دا اللہ دا پارا و تعالی اوچت اللہ دا غسن چی داخل کو سرکم شرک کئی. یونزل الملائکۃ بالروح رالیگی ملائک الارد جبریل علیہ السلام سرا من امرہی پخپل حکم علی من یشاء من عبادی پاچابانی چغواری قل بندگانونا ان انذرو پدے خبر رالیگی
ملائک راضی وحی راضی حکم را لګي الله خپل په دې خبره باندې چې یره ورکی د خلکو لرا انه لا اله الا انا چې نشته لاغ دی بای سوا زمانه بل حاجت روا نشتی بل مشکل کشا نشتی بل پر یاد رس نشتی فاتقون نخاص زمانه یریږي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړل الله اسمان او زمکا د حق کار کولو د پاره تعالی عما یشرکون او چته الله دا اسنا چې داخله کو سره کم شرک کوي خلق الانسان من نطفه پیدا کړل الله انسان د نطفه نه فیضا و خصیم مبین اچانک دیشو جګړالو ښکارا لګیا دې جګړې کوي سورۃ النساء کی سورۃ یاسین کې هم وایي واو یا کې الله وایي ما دې د نطفه نه پیدا کړل ضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم لګیا دې جګړې کوي فإذا هو خصيم مبين وي والانعام خلقها پیدا کړلی الله رب العزت سارو لرا پیدا کړی دا ستاسو د پاره فی یدفون پدې کې ستاسو د پاره سامان د گرمایش ته و منافع فیدی په کې ډېر و منها تاکلون او باز تاسو د دینه خورئ ولکم فیها جمال ستاسو د پاره پدې کې جمال له هینه تورهونه کله چې تاسو ماخامرا ولئ وحین تسرحون او کله چې ساری بیاي ماخام چې راځي نو په ډول ډال سر را رواني خوراکي کړی نو تکړه معلومیږي او کله چې سحر زی هغه رست کړو د پاره دیو جنا چې سحر چیزی نو تشي ورغلی دوغلی بگی شوی ناغی که آغا حسن بیانی وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس او چتی ستاسو بوجونا ستاسو پیٹی دا تاسو لوڑی آغا نورو کلو تا لم تکونو بالغی چنئی تاسو رسون کی آغی لرا الا بشق الانفس مگر پزل چاو دی ان ربکم لرؤوف الرحیم یقین استاسو رب خامخا نرمی کو ان کے مہربان والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینا اسونا اللہ پیدا کرلی والبغال قچر پیدا کرلی خرے پیدا کرلی صدا پارا لترکبوا وزینا دیدا پارا تاسو سورلی کوئی پاغی باندې او ډول ډال دستاسو ويخلق ما لا تعلمون پیدا کی الله اس چیزو چې تاسو په نه پويږئ داسې سيزونه به الله پیدا کی دا د سورلو سيزونه دي خیل بغال حمیر دغسی الله به نور پیدا کړي نور پیدا کړو مفسرین او بعضی لیکلي دا کم چې د زمانہ کې کم سيزونه دي گاڑی دي ریل له جازونه دي دا ټول په دې کې شامل دي ورستو به هم څه پیدا کیږي نو پته نه لګي دا ټول د الله رب العزت پیدا وخت دی وعلى الله قصد السبيل او الله ترسي نیغ لارې ومنها جائر او بعض د لارونو کږي وږي دي ولو شاء لهداكم اجمعين کچر الله وخت نو خامخا هدایت به کړي تاسو ټول ته هو الذي انزل من السماء ماء الله غزاد ته چراور ولي استاذ د پاره د اسمان او بو استاذ د پاره پدې کې اسکاک ده ومن او شجرون او دغه وبونا ونی هم دي فی توسیمون چې پای کې تاسو ساروی سروي ينبت لكم به الزرع راخیجی استاذ د پاره پدې کې د دې وبو په ذریعہ باندې فصلونه والزرع والزيتون او خونان والنخيل او كجر والعناب وانګور ومن كل الثمرات او دار قسم يون ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون خامخا پدې کې دي نخې دا قوم د پاره د فکر نه کار اخلي وسخر لكم الليل والنهار مسخر کړل الله ستاسو د پاره شپه او ورځ والشمس والقمر ورس بمي والنجوم واستور مسخرات بامر چا مسخر دي الله په حکم باندې ان في ذلك الايات لقوم يعقلون یقینا په دې خامخا نخې دا قوم د پاره د عقل نه کار اخلي وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه
هغه چې پیدا کړل الله ستاسو لپاره پزما کې مختلف دي رنگونه داغي ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون یقینا پدې کې خامخا نخي دا قوم د پاره چې پن اخلي وهو الذی سخر البحر الله ذات چې مسخر کړی ستاسو لپاره دریاب ستاسو لپاره دریاب مسخر کړل لتاکلوا منه د پاره دي چې تاسو خوري دا غینا لحمن طریا وخا تازه وتستخرجون منه حلیه تلبسون او روباسي تاسو دا غینا کالی چې تاسو غوندي اغلرا وتر الفلك او ان بت کشتی لرا مؤخره فی شرون کی پدې کې وبولرا ولتبتغوا من فضل دې لپاره چې طلب کوي تاسو د الله د فضل نه ولعلکم تشکرون د پاره ته شکر وباسئ لحمن طریا راضی فقہ کې خبر راضی وای کچا قسم کو چې زب غوخه نه خورم او مه او خړو نو هغه به هانس کیږي نه نال دغه فقہ کې یو شان وای دلته کې بل شان وای نو دا هو خلاف نه وي د یو بل دلته کې الله وای لحمن طریا اول دغه هغه وای کچا غوخه او خړ مه او خړو نو ده هانس کیږي نه اصل خبر دا چې مبنا د قسم په عرف باندې چې عرف کې کم یو شیتا کم نوم ورکړی کیږي هغه به داغه اعتبار وکول کیږي عام طور باندې زمونږه په عرف کې مهیتا غوخه نه وي یو سړي له پیسې ورکې لاړ شه مال غوخه راوړه نو هغه به تعالی غوخه راوړي یا به د بیزې راوړي یا به د سخوندر وغیرہ راوړي یا به د میخې راوړي دا غوښې به راوړي په دې دور کې یو خبره به کې بلم چلیږي چرګانو غوښې هغه هم ورکولی کېږي لیکن مهی ته تر اوسه پورې چا غوښه نه دی ویلي عرف کې هغې ته غوښه نه وایي نو چې نه وایي نو دلته کې مبنا د قسم هغه په عرف باندې نو عرف کې یو سړي قسم وکړو زه به د سر غوښه به نه خورم هغه د چنچنې سر وخوړو نو دی نه هانس کېږي ولې د سر غوښه هغه په دې غټو د بیزې په سر باندې د هغې اطلاق کېږي یا نور داسې څیزونه وي نو بعضې څیزونه هغه پرېښودی شوي نو دې وجې نه څوک دا اعتراض کوي نو بې ځایه به کوي وتستخرجون منه حلیة تلبسونها والقا فی الارض رواسیا او یخودی دی الله پزمکه باندې درانه غرونان تمید بكم دا پار دی چې تاسو باندې ګډ وډونه خوځي وانهار النهرون دی وسبلن او غټ لارې دی لعلکم تهتدون دا پای تاسو به زیته ورسئ وعلامات او نخی د ملکونو د اطراف او بالنجم هم یهتدون او پستور باندې دا خلق لارې معلومي افما یخلق کما لا یخلق آیا هغه څوک چې هغه پیدائش کولای شي په شان دا چا کې دی شي چا پیدائش نشي کولای افلا تذکرون تاسو پناخلی وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها کتا سو شمارول شروع کې د نعمتونو د الله نشمارول نه شي ان الله لغفور رحیم یقین الله دې بخون خامخا بخون کې مهربان ولله یا والله یعلم الله پوریږي ما تسرون ما تولنون په اسماء تاسو ښکار پټوي اج تاسو ښکار کوي والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او هغه سان چې رامدد شوی د الله نه سی هغه چاته چې هغه د الله نه سیوا دي د الله نه سیوا نور شیدونو ته خلق رامدد شوی ارزوک چي دي کاغه اولیاء کرام دي بزرگان دي سدي لا يخلقون شيئا هغه څه شی نشي پیدا کولای وهم يخلقون حال دا چې دی خو پیدا کړی شوی دي دغه اولیاء کرام دي بزرگان دي شهیدان دي دا ټول څومره چي دي اموات مړه دي څوک مړه دي یا مړه کیدونکي دي غیر احیاء ژوندي نه دي او ما شرون احیاء نه یبعثون او هغې نه پوهېږي هغې ته خبر نشتی د دې چې دې به کله راپورته کولی کېږي تفسیر روح المانی دلته لیکي اموات مړه دي یا مړه کېږي دارنګې موضع القرآن کی وی یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں سوچے دا مڑو بزرگانوں داغی پوجا پاٹ کئی آغی تا آوازو نہ کئی نا اللہ وی امواتن مڑدی مڑو غیر احیاء جوندی ندی بل تاکید پا کراغے امواتن
نو داسې نه چې ته بل شان ووایې، نه هغه تاکید یې پکې راوړ، نه اموات مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي، وما یشعرون ایان یبعثون او شعور نه لري هغې ته دا پته نشتی چې کله به راپورته کولی کېږي. امام رازی رحمت الله علیه وی ما من میت یساوی فی الادراک حیا، مړی په ادراک کې د ژوندي په شان نشي کېدی. دلته کې وی اموات مړه دي دنیا په لحاظ سره مړه دي، غیر احیاء د دنیا په لحاظ سره ژوندي نه دي. ژوندي د نور ځایونو کې ورته ویلي احیاء عند ربهم وی، هغه د رب سره دي، نه بل ځای کې دي، بل عالم کې دي. الہکم الہ واحد، الہ ستاسو الہ دی یک یو. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، نو هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرة، زړونه د هغه په نه منلو کې دي، زړونه په انکار کې دي، زړونه داسې دي چې هغه بد ګڼي. وهم مستكبرون، دي تکبر کوونکي. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون، لا جرم خامخا لا محاله یقینا الله پویږي په آسمان داخله کې پټه چې داخله کې ښکارا کوي. انه لا يحب المستكبرين، یقینا الله نه خوښي تکبر کوونکي. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، او کله چې ویل کېږي د خلکو تاسو نازل کړلی تاسو رب، قالون دا خلکو یا ساتیر الاولین، دا قصې د پخوانو. مشرکان کافران هغې نه تپوس وکړي څه نازل کړلی، وایي دا خو قصې دي، قرآن خو قصې دي. وایي کله اساطیر الاولین مخکې مونږ ویلو اکاذیب دروغ، وایي دا خو دروغ دي، نه مخکې نه نقل شوي دي، دروغ دي. دې دور کې بعضې خلکو نه تپوس وکړي قرآن کریم کې څه دي، وایي دا خو راغلی د مکې د کافرانو په باره کې، دا نور چې راغلی نو دا د مدینې د منافقانو باره کې راغلی او دا نور چې دی نو دا د اهل کتابو باره کې دي. نو تپوس دی وکړي نو ستا دپاره پکې څه دي، نو زما دپاره پکې دا کم چې د جنتونو باس دی دا زما دپاره دی. وایي نه دا ستا دپاره نه دی، دا د صحابو دپاره دي. کم چې د جنتونو باس دی دا د صحابو دپاره دي، نو ستا دپاره پکې څه شو. مخکې یو ځای کې تیر شي عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا کم قرآن کریم چې تاسو ته بیانولی کېږي ان بنی اسرائیل قد مضوا، هغه کې دا و بنی اسرائیل خو تیر شي دي، وس قرآن کریم تاسو ته ویلی کېږي، مطلب دا چې تاسو د بنی اسرائیل په شانتې کار ونه کوي، د هغې کافرانو په شانتې کار ونه کوي، د هغې منافقانو په شانتې کار ونه کوي، بلکې کار کوئ نو صحابو په شانتې وکوي. لیحملوا اوزارهم، نو انجام بداشي چې دی و چته خپل بوجونه کاملتن پورا قیامت پر ورځ باندې من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، او بوجونه دا کسانو چې گمراه کړي دي، گمراه کوي دي په ناپوهۍ باندې. الا ساما یذرون، خبردار ډېر بد یاسي داخله کم بوجونه اوچتئ. قد مکر الذین من قبلهم، یقینا چلول کړه کسانو چې دینه مخکې فات الله بنیانهم، نو الله او وست د دې بنیادونه من القواعد د زیرونه فخر علیهم السقف، راتاو شو پدی باندې چتونه من فوقهم داغه لپاس نه واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، او راغله پدی باندې عذاب د داسې زینه چې دی شعورم نه لرو، دې ته پتم نه وا. الله د دې هغه عمارتونه هغه قرآن او جاړ کړو پدی راتاو کړو. بازی وی فات الله بنیان من القواعد، نمرود ځان له یو بنگله جوړه کړوا، دا هغه ته مراد ده. بعضې وی چې دا تمثیل له عام مفسرین لیکي، دا تمثیل له د دې چې دی چې کوم مکرونه کوي نو الله وی لا یحیق المکر السیء الا باهله، چې څه دې وکړو نو هغه به تا باندې را پریوزي، کوهے دی کنل لے بلتا نتوب کی پریوزی، آبادی دی کرلا مکر بد دی کرلے سیئے دی کرلے ناغی کی گرفتاری کے بتاؤ. ثم یوم القیامت یخزیہم، بیا قیامت پر ازبانی شرمندگی بالا دی لرا، او وی بورتا این شرکائی اللذین کنتم تشاقون فی، کمزے کی دی زماغ شرکا چی تاسو پی چاو دی. یو سڑی با خبر اوکڑا نن سبام دا مسئلہ دیر روانه دا، یو سړي باره کې خبره وکړي او هغه به د چا مشري، د یو جماعت د یو پارټۍ مشر وي،
د مشر مبارک یو سړی بد نشي برداشت کولای و کنتم تشاقون فی تاسو پیچاودی داسې د غصه بشي چې چوي با که ورته ووایې چې هغه دا کوي دای کړلی او دای کړلی نو هغه خبرې به وکړي تا به حیران کی. هر یو سړي خپل قائد خپل مشر خپل رهنما داسې ګرځول د پارټۍ مشر چې هغې د پیغمبر نه مخوا کړلی دی خو معصوم دی بالکل ښه که ته ورته وایې دا یې کړلی وایي نه دا اوس چې کوم لګیا دی مهنګایي چې روانه ده دا د څه شي ده دا خو دی کوي که ته په واقع نه پوهېږي سړی شل پیرې به په واقع نه دا خو د دې خبرې دی وایي دا د دې کارونه دي اوس خلک غلی دی وایي مخکې به راوته احتجاجونه به او اوس احتجاجونه نشته اوس هغې مخکې نه مهنګایي زیاته ده ورته وایې نه مني. کنتم تشاقون فی نو تاسو بچاودی نو دغسې د اولیاء کرامو بزرگانو باره کې خبرو کې چې هغه انسانانو هغه څه نشي کولی نو دی چوي غصه کېده به قال الذین اوتوا العلم نو وایي به کسان چې علم وله ورکړی شوی دی په توحید باندې ان الخزي اليوم یقینا شرمندګي د نن ورځې د قیامت د ورځې والسوء او عذاب الکافرین دی په کافرانو باندې الذین تتوفاهم الملائکة الظالمین انفسهم آ کسان چې صاحب اخلي د هغې نه ملائک ظالمین انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي دي په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلم نو ښکاره به کړي دي تابعداري روغه ما کنا نعمل من سوء دی به وایي موږ خو عمل نه دی کړی د بدۍ بلا ولې نه دی ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله پوهېږي په هغه باندې تاسو کم کوو تاسو چې کم څه کول هغې باندې الله پوهېږي نو ښه په وسیله کې د ټولو نه ښه عمل ښه وسیله هغه خپل عمل دی بما کنتم تعملون وی فادخلوا ابواب جهنم نو داخل شي دروازو د جهنم ته همیشه وي په دې کې فلبئس مثوى المتکبرین نو خامخا ډېر بد دی ټکانه لپاره د متکبرینو وقیل الذین اتقوا وویلی شي هغه کسان چې تقوا اختیار کړی اتقوا وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم او کله چې ویل کېږي هغه کسان ته چې تقوا اختیار کړله توحید منل ایمان دی په قرآن باندې څه نازل کړلی ستاسو رب قالو خیرا نو هغوی خیر نازل کړلی للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه دا کسان دپاره چې احسان یې کړلی نیک اعمال یې کړلی په دې دنیا کې د هغې دپاره ښه حالت دی وللدار الاخرة خیر او وللدار الاخرة خیر او خامخا کور د آخرت هغه غوره دی ولنعمت دار المتقین او خامخا ډېر ښه دی کور د پاره د متقیانو جنتونه یې چې بهیږي لاندې د هغې نه جنات عدن جنت د همیشوالي داخلېږي به هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه لهم فیها ما یشاءون د دې دپاره په دې کې به هغه څه چې دوی غواړي کذلک یجزي الله المتقین دارنګې بدله ورکوي الله متقیانو لره الذین تتوفاهم الملائکة الطیبین دا کسان دي متقیان چې ساه اخلي د دې نه ملائک طیبین په داسې حال کې چې دی پاکی د شرک نه دی ښه عمل کوونکي یقولون نو دی ورته وایي دا ملائک ورته وایي سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې ادخلوا الجنة داخل شئ جنت ته بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو کوم عمل کوو ځئ جنت ته ځئ نو څنګه چې د ساه واخلي نو ځئ جنت ته نو جنت کوم ځای کې دی دا یې هغه ارواحو ته ویلی کېږي ځئ جنت ته لاړ شي علیین ته بوزي حال ینظرون الا ان تاتیهم الملائکة دا خلق انتظار نه کوي مگر دې چې راشي په دې باندې ملائک او یاتی امر ربک یا راشي حکم دربستا از حکم درب راشي نو کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګ کار کړل کسانو چې دینه مو کې و ما ظلمهم الله ظلم نه کړل الله په خلکو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن د خلکو په خپل ځان باندې په خپل ظلم کاو فاصابهم سیئات ما عملوا فاصابهم نو اوبرسی دیتا سیئات د وجه د هغه نه چې دی کوم عمل کړل فاصابهم سیئات نو ورسېدل دیتا بد عملونه د دې سزاګانې د دې
په وجه د هغې چې دوی کوم عمل کړی و هغه بهم ما کانوا به یستهزئون او راګیر به کي چاپېره شو د دې نه عذاب په سبب د هغې چې دوی کوم مسخرې کولې. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء او وی کسان چې شرکی کړل کچره الله غوښته وی کسان. وقال الذين ویل دي کسان چې شرکی کړل تپوس ته وکي الګ تول شرک دی وی لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء کچره الله غوښته موږ بندگی نه وکړه د الله بندگی نه وکړي د الله نه سوا د سشي نحنو نب منگا کڑوا ولا بهاونا نظم پلانانو ولا حرمنا من دونی من شے او نبو حرام کړي منگا د الله نه سوا شے. کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګي کار کړل کسانو چې دینه مخکیو فعل الرسول للبلاء المبین نو ندی پر رسول باندې مگر صرف رسونه د ښکارا. مخکیم تیر شي سورۃ انعام کې چې دی وی لو شاء الله ما اشرکنا من دونی من شیء کچره الله وته نو موږ شرک نه وکړي خدا الله غواړي نه د مشیت یو رضای دی یو مشیت دی توفیق نه الله دل طاقت ورکړل دی کولای شي نو دا مشیت دا مستلزم د رضا خو نه دی. سورۃ انعام کې ال ترشی یوصل اتصل ویخ کې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا لګلی منګه په هر یو ډله کې یو رسول انه عبد الله په دې مسله باندې چې خلکو بندگی کوي د الله وجتنی الطاغوت او ډډه کوي د طاغوت نه د طاغوتی نظام نه ډډه کوي وجتنی الطاغوت او ډډه کوي د هر شیطان نه. دارنګه طاغوت ست مخکې مونږ ویلو مختلف معنی وي. یو دا چې کل ما شغلک عن الحق چې د دین نه تا مشغوله کوي نو داغه نزان ساته د هر شیطان نه د هر طاغوتی نظامنا کعب اشرفنا وغیرہ مونږ ویلو. فمنهم من هدى الله نباز دین اغدین چې الله ته هدایت کړل او منهم حقت علیهم الضلاله باز دین اغدی چې لازم شي په هغه باندې گمراهی. فسیروا فی الارض نو ګرځي پزما کې فنظروا نو ګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو انجام د مکذبین او تکذیب کوونکو. ان تحرس علی هداهم که تحرس کې داغي په ہدایت بانے فإن اللہ لا یهدی من یضل یقین اللہ ہدایت نہ کیا چاله چې گمراه کړي دي. وما لهم من ناصر نو داغي د پاره څوک مددگار. واقسموا بالله جهاد ایمانهم او قسمونه کړي د خلکو په الله باندې کله قسمونه د دی لای واس الله من یمود چې راپور ته ونه کی الله هغه څوک چې مړ شو څوک چې مړ شو څوک چې الله مړ کړلی نه الله به نه راپور ته کوي. بلا ولینا وعدن علی حقا دا وعده دا الله رښتونی دا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. لیبین لهم الذی یختلفون فی الله به راپورته کوي خامخا به راپورته کوي. فلا یبعثن الله لیبین لهم خامخا راپورته کوي به الله نو بیانې بدی ته هغه چې د خلکو په اختلاف کړل په دې کې ولی یعلم الذین کفروا دې لپاره چې پوشی آکسان چې کفر کړل انهم کانوا کاذبین چې منګه وو دروغجنو منګه. انما قولنا لشین یقینا قول زمنګه یو شیتا کله چې اراده وکمنګه زمنګه یو خبره یو شیتا چې وته وایو چې اراده وکړو ان نقول له کن فیکون چې اوشا نو صرف دا وینای چې اوشا ناوشي کن بس فیکون شوی. والذین هاجروا کسان چې هجرت کړل د الله په لار کې من بعد ما ظلموا رسداغنا چې ظلم شه په دی باندې لنبوئنهم فی الجنه فی الدنیا حسنه نو خامخا ټکانه ورکو دی په دنیا کې خستا او اجر الاخرت اکبر او اجر د اخرت چې ورکو هغه ډیر لوی دی. لو کانوا یعلمون کې جری دی پوی دی الذین صبروا کسان چې صبر کړل په خپل رب باندې توکل کوي. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او ندی لګلی منګه ستانه مخکې سوک مگر سړیو مخکې چې راغلی پیغمبران څومره چې راغلی ناغه ټول هغه سړیو انسانان دي سړی دي خزی نه دي راغلی. نوح الیہم منګه وحی کول اغیتا فسالو اهل الذکرین تپوس کوا د اهل ذکرنا اهل الذکر اهل القرآن وی نو فسألو اهل الذکر
نو تپوس کوا د اهل ذکر نا ان کنتم لا تعلمون کتن تاسو نه پوهیږئ که تاسو نه پوهیږئ نو تپوس کوا په خپل باندې پوهیږئ نه نو څه کوا بل پسې ځکه نه آیت تقلید وی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام پائے کے ہدایت پیش کر دے پارا تقلید پا ثبوت کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون او حدیث کی ہم رات لا شفاء العی السوال نہ پوئے گے نو تپوس کوا بالبینات والزبور پواضح دلائل سرا پا کتابون سرا یا زبور نصائح سرا وانزلنا الیک ذکر و نازل کر لے منگتا تا قرآن لیتوبین للناس دے دا پارا چی وضاحت بکیت خلقو تا ما نزل الی ما چی نازل شیدی تا ولعلم یتفکرون دا پار دے چی دا خلق پوشی دا خلق فکرو کی سوچ او فکرو کی ذکر نمراد قرآن لیتوبین امراد حدیث او یتفکرون کے مخی منگوزے کے داویلو یتفکرون سوچ او فکر پا کے داخل کو کی نو چی سوچ او فکر ہو کی او دا ټولو فکر یوشی ناغی تا بیا اجماع وی او کو فکر دا ټولو یوشان نئی دا چا فکر یوشانی دا چا بل شانی نو بیا با آغی تا ویلکی کی قیاس سورت نساء کی منگ ویلو یوصل پلسم آیات کی دارنگے سورت بقرہ کے یوصل درسلوی آیات کی منگ ویلو بالبینات والزبور منگ لے گلی پیغمبران واضح دلائلو پا زبور سرا یا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئے گئی بالبینات والزبور پا بینات و پا زبور نپوئے گئی نو ددے دا سلو قسم دلائل لی پا دے پسی زی آل تکی مخی فاسألو اہل الذکر اہل ذکر نتپوس کوئی ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبور کتاسو نپوئے گے پا بینات و زبور بانے کتاب بانے پخپلا نپوئے گے قرآن بانے نپوئے گے حدیث بانے نپوئے گے نو تپوس کوا کنا نو تقلید کوا فاما الذین آمنونا کسان چی ایمان راوڑ لے افا امین الذین مکروا السیئات نو آیا پا امن بشیا کسان چی مگر کرلے دا بدائی ای یصف اللہ بیم الارض چی خخ بکی اللہ دیلرا پزمکہ کی او یاتیہم یا با راشی دیتا عذاب من حیث لا یشعرون داس دینا چی دی شعور نلری او یا خزم فی تقلبہم یا برا اللہ راونسی دیلرا پا بسترو ددی کے تقلب کے مطلب اوڑیدل راوڑیدل ددی پا بسترو کے پاگی کے بے اللہ راونسی فما هم بموجزین ندی دا خلق عاجز کون کی اللہ لرا یا تقلب ددی اوڑیدل راوڑیدل پا سفرونو کے کل یو زیتزی او کل بل زیتزی پا دے کے بے اللہ راونسی او یا خوزو مالا تخوف یا با اللہ راونسی دیلر پا یر دشمن پا یر کے بے راونسی یا تخوف بانے تنقص دمالونو یا راو بے نسیدی پتا دے بانے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً ستاسو رب خامخا نرمی کو ان کے مہربان دے اولم یرو اذا خلق گوری نا الا ما خلق اللہ من شئین آستا چا اللہ پیدا کر لی ہر سن چیز سمر سیزون چا اللہ پیدا کر لی یتفیع زلالہ اوڑی را اوڑی سوری داغی عن الیمین خی طرف تا او گس طرف تا سجدہ کون کی اللہ تا او دی عاجز کون کی اللہ تا خاص اللہ دا پارا سجدہ کے آسا چا اسمانو کی آج پزمگا کی دی دا زندہ سرونا او ملائک او آغی تکبر نہ کئی ستڑی کی گنا آغی تکبر نہ کئی لوئی نہ کئی بد نہ گنی یری دا خپل ربنا دی چی دی بانے لپاس دے زورور ویفعلون ما یمرون او کئی دی آسا چی دی تکا مکم کی دیشی وقال اللہ لا تتخذوا الہین او اللہ دا سویل لی چے او منی سی دو آلہاو لرا دو آلہا من سی الہا آلہا چی دوشی یو الہ دے نو دوکوی ما انما هو الہ واحد یقینا الہ دے یکیو فہی آیا فرحبون خاص زمانو یہ لے گئی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی آسی اسمانو کی زمگا کی دی وَلَهُ الدین واسبہ دا اللہ دا پارا عبادت دے ہمیشہ واسب دے ہمیشہ دے دائم دے خالص دے یا واجب او لازم دے
له الدین واصبا دا الله د پاره دین دی لازم واجب نو دا الله د پاره بندگی دا همیشه عبادت دا الله حق دی فغیر الله تتقون تاسو د الله نه سوا د بل نه یره کوئ وما بكم من نعمت فمن الله چې تاسو باندې د نعمتونو د الله طرف نه ثم اذا مسكم الضر نو کله چې ورسی تاسو تکلیف الی تجارون الله طرف ته بیا کړن چا کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې لري کې تاسو نه تکلیف اذا فريق منكم نو په دا وخت کې یو ډله تاسو نه د خپل رب سره نور شریکان کوي لیکفرون انجام داشي چې داخله کې انکار وکي په اسمان چې ورکړي موږ دیتا فتمتعون فیدی حاصله کې لګي فسوف تعلمون زر تاسو پوه شئ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او ګرځي داخله د اثر اچ چا د پاره چې نه پیژن نه پويږي دي نه پیژني نصیبا برخه مما رزقناهم دا نه چې موږ ذکر کړل دي لا تعالی په الله قسم لا تسالون تپوس بکولږي تاسو نه د اسبانګي تاسو کوم درو جوړول ويجعلون لله البنات او ګرځي داخله د الله لپاره لونه سبحان او پاک دی الله د لونو نا ولما یشتهون او آیا د دې د پاره دی هغه سي چې دی غواړي دی وای زمنګ د پاره دی زامنی او الله د پاره نسبت چې کین هغه د لونو کوي کنه که د سوی نسبت کین هم غلط دی او د لور نسبت چې کین هغه هغه نه زیات غلط دی ولهم ما یشتهون د دې د پاره دی هغه سي چې دی غدي غواړي نور پسې وې زابو شرح دوم بلون ساکل چې زیره ورکړی شي یو تن د دې تا بلون سا په لور سره الک لور دی شي دا نو صلی وجو مسودا نو شي مخدد تک تور او هو کظیم او د غم نډک غم نډکی په دغه باندې مخ کی سورۃ زخرف کې برازي ولسم کې اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا کله چې زیره ورکول کېږي د الله لپاره بیانې او ځان د پاره دینه خو الله لپاره غواړي اذا بشر احدهم بالانثى نزل وجه مسود و کظیم یتوارا من القوم دې پټیږي د خلقونه پټیږي من سو ما بشر به د وجه د وجه د بدای اغه نه چې زیره ورکړی شه د دل پاغي باندې اله خلق به وي لوري شیدا نو په لور باندې خلق په الګ باندې مبارکان اخلي لور باندې سو بیا مبارکان نه ورکي مبارک شه نو ورکي سو او لور باندې سو مبارکي ورکي ايم سکو علی هون چې نو دې لګیا ځان سره سوچ او فکر کوي يتفکر فی نفسه ايم سکو علی هون ام يدس فی التراب سوچ او فکر کوي چې یو ساتي ځان سره ده دا لور ځان سره او ساتي علی هون په ذلت باندې ام يدس فی التراب یا ور اومنډي دې لور لره په خاورو کې خخ کی الا سام يحكمون خبردار ډېر بد یاسي داخله کوم فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة دا کسان د پاره چې ایمان راوړي په آخرت باندې مسلو سو ډېر بد مثال دی داغي د پاره ولله المثل الاعلى یا بد صفت دی داغي د پاره وله المثل الاعلى دا الله پاره صفاتونه دي اوچت وهو العزيز الحكيم الله دی غالب حکمت والا دا الله د پاره ډېر اوچت صفاتونه دي سورۃ روم کې مرাজি وشتم کې وله المثل الاعلى دا الله د پاره اوچت صفاتونه دي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم کچری الله رانی ولې د خلق لرا په سبب د شرک د دی باندې ما ترک علی من دابا نو پر خو دې په اسمه کمای سزین د سر ولکه یؤخر ملاج مسمى لیکن الله رستو کې دی لرا د نیټه مقرره پوره فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دی لا استاخرون ساعتا نو نشرستو کې دی یو ساعت لکه څنګه چې مخکې کې دی نشي سورۃ فاطر کې هم راځي کالا د خلق رانی ولې په سبب د ظلم د دی شرک د دی باندې سورۃ فاطر کې راځي 15 کې ويجعلون لله ما يكرهون او ګرځي دي داخله د الله لپاره هغه چې په خپل بدګنی او تصفال سینتهم الکذب او جوړي جبه د دې درو ان لهم الحسنى چې دې لپاره به جنت د دې لپاره به ښه حالت دنیا کې د دې لپاره به ښه حالتي آخرت کې د دې لپاره به جنتي لا جرم خامخا یقینا د دې لپاره به ووري وانهم مفرتون او دله په کې دکی ورکول کی تالله پالا قسم لقد ارسلنا الى امم یقینا لګل منګه مختلف ډلو ته ستانه مخ کې فزین لهم الشیطان اعمالهم
نو ډولی کړلی هغې ته شیطان اعمال د دې فهو ولیهم الیوم نو دغه شیطان د دې نن دوست دی ولهم عذاب علیم او دا د دې دپاره به عذاب درناک دغه شیطان دنیا کې د دې ملګری و فهو ولیهم الیوم دغه شیطان د دې ملګری و دې ته به عملونه د دې ښایسته کول نو دنیا کې ملګری شیطان و نو چې شیطان ملګرتیا یې اختیار کړه نو لهم عذاب علیم دې پاره دی عذاب درناک یادا چې دنیا کې دی بد عملونه کول د شیطان مرضی کوله نو چې کله قیامت ته لاړه نو فهو ولیهم الیوم نو دغه شیطان به د دې سره ملګری په جهنم کې او د دې ټولو دپاره به عذاب درناک وما انزلنا علیک الکتاب وما انزلنا او نه دی نازل کړي مانگا پتا باندې کتاب الا لتبین لهم مگر دې لپاره چې تو وضاحت کې د خلکو ته الذين اختلفوا فی اج د خلکو اختلاف کړل پای کې وهدن هدایت او رحمت دا قوم لپاره چې ایمان لري والله انزل من السماء الله نازل کړي د اسمان نو بو فاحیا بالارض بعد موتیان جون دکړي پای ما اس مگر رستو وشیدو دا غنا ان فی ذلک لایا یقینا پدې کې خامخا نخي دا قوم د پاره چې اوري قبلی ان لکم فی الانعام العبرة او یقینا استاذ دپاره پسارو کې خامخا عبرت ته سبق ده درس ته نسقیکم مما فی بطونه یو سړی عبرت اخلي دلیل ځان لنسی نو دلیل پې نوی کېږي د پوه کولو دپاره یو لار یو عبرت میلاویږي نسقیکم مما فی بطونه اسکو موږ په تاسو باندې هغه چې په خېټو د هغې کې دي من بین فرس و دم ومن د غشانو او د وینې کې لبنن پی خالص سائغ للشاربین چې آسان سره تیریږي خواږه دي آسان سره تیریږي د سکون کو ومن ثمرات النخیل والعناب او د میوونا ومن ثمرات النخیل او د میوو د کجورنا والعناب او د انګورنا تتخذون منه سکرن نسی تاسو جوړوي تاسو سکر ته جوړوي سکر شراب ته جوړوي یا سکر و معنا نبیس ته جوړوي یا او رزقا حسنا او رزق خیستا سرکا وغیرہ ان فی ذلک لآیة یقینا پدې کې خامخا نقی دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي واوحى ربک الی النحل او خدای کړل ستارب د غبین مچیتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چې ونسا جوړوا د غرونه ځان لا کور دے ځان لا جال دا ځان لا غگ دے ومن الشجر او د وننا ومما یارشون او داغنا چې دا خلق کم سپورنه جوړی ثم کلی من کل ثمرات نو بیا خورا د هر قسم میوونه فصلو کی سبول ربی کی ذللا نو بیا ذا پلار د الله خپل رب باندې پاسانا آسان باندې روان ده دغه سمره مچي دي دغه روان دي او دلته کې اوس خو په لا پیټي دي نو دا پیټي خو نور زیات دي او په بعض یونو کې په سوونو باندې پیټي پرتی او دا چې کم د خپل پیټۍ نه اوته زی راځي بیا اق خپل پیټۍ ته ورننوځي غږونه یې ډېر شی نو دا یو مچۍ د بل غږ ته نه ځي راځي نو خپل غږ ته ورننوځي فصلو کې سبول ربی کې ذللا نو ځي لرې لاړه شي او بیا راځي د دغه مچۍ د هغې چې کم نظم و نسق دی هغه د عبرت داغه نه ملاویږي هغه کې او درس او سبق ملاویږي د انسانانو د پاره پاره کې او درس او سبق دی پاره کې د دې یو ملکۍ ناغه ټول د دغه ملکې پتا د لاندې داغه په حکم باندې دا چلیږي نه د دې بادشاہ دا نو بیا بادشاہ دا نو کور کې ناسته ده نو دا بادشاہ چې دی نو دی دا نور چې نور کارونه کوي خپل نظم هغه تقسیم کړل نو دا ملکه چې دا نو دا ناسته نو دا هغه اچي نو په دریو هفتو کې د شپږ زر نواخلا د 1200 زرو پورې دا هغه اچي دارنګه پدې کې یو دربانی یو قسم دربانی
یو قسم پکې اندرونی محافظی، بعضی پکې د بچو محافظان، بعضی پکې دي معماران او بعضی پکې دي مزدوران. دا د دې ځان خپل یو حکومت ته د دې چې کوم دا ګوګي جوړ کړی دا چته چې وته وي ګوګي نه دا وي د 100,000 د 150,000 پورې د دې دا جوړی کړی او دا چې ګوره وته نو په یو شکل باندې یو دغه مسدس شکل باندې شپږ ګوټې جوړی کړی او دا چې په یو دغه په یو ناپ باندې یخرج من بطونها شراب راوزی د خېټو دا غینا د سکاک سامان دی مختلفون الوانو چې مختلف دي رنگونه داغي فی شفاء للناس باقي شفاء د پاره د خلکو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخا نقیدا قوم د پاره د فکر نه کارلی. بعضی خلک لګیایي سبازي دا خبره لګوري سب د خلین ورانه کوي وای دا د مچي غلی دا لفظ خنخ کاری غول خو بل ځکه استعمال دا نوم چې دی نو ډېر بد دی ښه دې ځکه ګبین د پاره م استعمالوه او دا تا ته سبب ده چې دا د کم ځای نه راوځي. الله وی د خېټې نه راوځي نو د خېټې نه راوځي نو کم طرف باندې راوځي نو دا هغې پته نشتی. خلکو په دې باندې ابن سیناو هغه په دې باندې ډېر تحقیق وکړو لیکن پته ونه لګېدا نو بیا وی الله ویلی چې یخرج من بطونها دا الله د دې د خېټو نه راوباسي نو بس کم طرف نه راځي پته نه لګي د خولې نه راوځي که د شا طرف نه راوځي. یخرج من بطونها ناغه په شیشه کې دا بند کړي وی چې زه ګورم چې دا کم طرف نه راوځي نو معلومات کول ناسو اس پته ونه لګېدا. بیا یې خټه راواغسته او خټه په هغې باندې چاپې رکړه نو چې بیا یې بله وضو کته نو هغې کې شش جوړ شوی و سلګ حده پورې کار یې کړی و پکې هغه چې بس الله یې پټ کي که نه نو بیا یې څوک نشي ښکاره کولی. الله پټ کړل یخرج من بطونها شراب مختلفون الوانو فی شفاء للناس پدې کې شفاء د پاره د خلکو یقینا پدې کې خامخا نقید قوم د پاره چې فکر نه کارلی. والله خلقکم ثم يتوفاکم او الله پیدا کړی تاسو نو بیا تاسو له مرګ درکې تاسو به مړه کوي. ومنکم من يرد الى ارض العمر او تاسو نه غوي چې ګرځي اخر عمر ته سپک عمر ته لیکن لا علم بعد علم شيئا نو بیا خبر داسي شي چې نه پويږي د پس شي باندې رستو د علم نه علم به کړی نو بیا شي پیژنې نه دی به غټ تعلیم یافتهی لیکن چې کله آخر عمر ته الله ورسوي نو دی بیا په ځان باندې نه پوهېږي. بیا ډېر خلک داسې چې په څه باندې نه پوهېږي کم چې حق پرست علما دي الله په هغې باندې داسې حال نه راولي چې هغه ګرځي راګرځي په څه شي پوهېږي نه دا نور ګرځي راګرځي په څه شي باندې نه پوهېږي هر څه تېر شي. او کم چې باطل پرست دي بعضې پکې داسې شي دي چې الله رب العزت په هغې باندې داسې حال راوستو چې بیا وله مونځ هم نه ورځي. د حق پرستو خلاف یې کړی یو ملاو نو عالم ورته حق پرستو ته خیرې وکړي الله دې ستانه یاد کړي هیر کی ناغه نه هر څه هیر شو. دا حق پرست دعا وه خیرې وې قبولې شوې هر څه تیر شو نو بیا به ښځې ودراو په تختپوش باندې او منز به ورته وی او ده به منز وی او کاو به هر څه تیر شي. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا نو بیا انجام دا شي چې نه پوهېږي رستو د علم نه پس شي باندې. ان الله علیم قدیر یقینا الله دی پوه قدرت والا. سورۃ حج 5 آیات کې هم دغه تقریبا راځي. والله فضل بعضکم الله غورواله ورکړ درکړل بعض تاسو نه په بعض باندې پر رزق کې بعضې په رزق کې جیدات کې زیات کړلی بعضې کم کړلی. فما الذین فضلوا براد رزقهم نو ندیا کسان ورکوونکي خپل رزق لرا
علامہ ملکت ایمانهم اغا چالا چی مالکان دی خلاسونا فهم فی سوانو شیدی برابر پاگی کی افبنعمت اللہ یجحدونا پا نعمت دالا میں داخل کی انکار کئی داخل گلگیا دی وی اللہ اختیارات ورکرلی دے اولیاء کرام اولا بزرگان اولا اللہ وی تا پا دے دنیا کی ستا چکم غلام دے تا آغل اخپل پا مال کے پا اخپل جہدات کے دمرا اختیار والا ورکے چی تاسو پاکی کے برابر شئی وینا تو خود آغین یریگی سورت روم کی راضی اتشتم کے تخافون کخیفتکم انفسکم تاسو داغین دیس یریگی لگے سنگی تخپلو آزادو نے یریگی آغلو اینا دلسو اختیار ورکی دمرا او بیا مستی کی ہوئی نو بیا ما تا بودری گی نو تو لگیائی دا اللہ اختیارات اخلے او مخلوق لے ورکے افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ گرزولی استاد پارا استاسو نفس النب جوڑیں وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفدا او گرزولی استاد پارا استاسو دا جوڑونا بیبیانونا بنینا زامن و حفدا او نوسی حفدا نوسی یا حفدا تابع یا حفدا خدمتگار ورزقکم من الطیبات اور رزقی در کر لیتا صلاح پاکیزہ و رزقنا فبالباطل یومنون آیا پا باطل بائیں داخل کی ایمان راوڑی ہو بنعمت اللہ ہم یکفرون اور پا نعمت دا اللہ بائیں داخل کی انکار کئی حافظہ مائل کی دل تم وئی دارنگے کم یو سڑے چاہا بل طرف تا اوڑی بل طرف تا مائل کی گی ناغی بارکی وئی وَنَحْفِدُ منگا پریگدو او منگا جدا کیگو نخلعو ونترکو ما یفجرو کوئی سوک چستانا فرمانی کئی سوک چے بل طرف تا مائل کیگی شرک تا بدعاتو تا نمانگو سربائکاٹ کوئی افبالباطل یومنون وبنعمت اللہ یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا اور دا خلق بندگی کی دالانا سوا دا چاچی اختیار نلی دے پار دا رزق من السماوات والارض آسمانو دز مکین دزشی ولا یستطیعون طاقت لری داغی پہ اختیار کے خونشتی تلے گیائی فلا تضربوا للہ الامثال نمو بیانوئی دا اللہ پار مثالونا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یقین اللہ پوئی گئی تاسو نہ پوئی گئی اللہ پوہ دے چا اللہ پوہ دے نو دا کمی وسیلے چی خلق دے زمانے دا جوڑی دغه وسیلے تے ضرورت نشتی دارنگی اللہ پوئی گی نو مثال ما بیانو دا اللہ دا پارا نور اللہ پوہ دیں بعض خلق لگیا دی اللہ مثال بیانی نو اللہ مثال بیانولے ہی زکی چاہتا تا پتہ دا پوئی گی او تا نہ پوئے گی نو تا دا اللہ دا پارا مثال ما بیانوا نو ورپسی مثال بیانی اللہ پخپلا ضرب اللہ مثلا وی نو دا خلق لگیا دی دا اللہ دا پارا مثال بیانی سوئی اللہ تا دا وسیلہ غوارو کنا ولی دا نیکان خلق وغیرہ دا وسیلہ دا اللہ تاوی نو خلق سوئی ولی اللہ دا سڑے چی چت تخیجی نو آگے پارا اندر پائی سیڑی وغیرہ پکار نہیں وسیلہ پکاری کنا دارنگی سڑے چی بادشاہ سر ملاوی گی نو لاندے وزیر لاندے چپڑاسی وغیرہ وکیل آغا پکاری چی آغا دا ملاقاتو کی نو دا دنیا بانے دے قیاس کے لگیا دے اللہ وی فلا تضربوا للہ الامثال ما پار مثال نمو بیانا ولی تا نہ پوئے گے اللہ پوئے گی کہ اللہ مثال بیانی نو بیانی با تم بیانوا اللہ پار دیسی مثال نمو بیانوا اب بعضی خلق لگیائی مثال نہ بیانی درو غلط مثال اللہ لگا دا چت مثال اللہ وی انا اقرب الیہ من حبل الورید اذا سالک عبادی عنی فینی قریب ازن از دیما اللہ وی او دے وینا از سیڑے گورم اچھی لگو میں سیڑے چیشی تا لگے اللہ خطا تا نزدے دے دارنگی اللہ خبردار دے پارشی بانے نو اللہ دا پار مثال نمو بیانوا اللہ دا دے وزیرانو او دا بادشاہانو پشانتی نہ دے اغا خستا دا حال نہ خبر نہ دے دا وزیر بادشاہ ناغا دا پار اغا تا خبر ورکول غواری اللہ خو ہر سنہ خبردار دے ناغا تا بلشی تا ضرورت نشتی جتا پا بل پسی کرزی
فلا تضربوا لله الامثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، اللہ بیان کرلے مثال داغ عبد مملوک، غلام دے مملوک دے، لا یقدر علی شیء چا قدرت نلری پس شیبانے، ومن رزقناه منا رزقا حسنا او آغا سوچ رزق ورکڑے منگا اغلا دا خپل طرف رزق خستا، فهو ينفق منه سر و جهرا، خرج کے داغینا پٹا پخکارا بانے. حل یستوون، آیا دا دوارا برابر کے دیشی؟ نا الحمدللہ ټول صفتونه د خدای توب خاص الله د پاره دی، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د خلقونه پوهیږي نه. یو سړی دی غلام او یو دی آزاد، نو یو آقا دی یو غلام دی، نو آقا په خپل مال کې په خپل ملک کې تصرف کولی شي، غلام دی نو هغه د غلام په خپل ځان باندې تصرف نشتی، نو دی به په نور کې څه تصرف وکړي. نو دغه ته چې د الله نه سیوا دا نور چاته را مدد شوه، دا غي خپل تصرف په خپل ځان باندې نشتی. ولې کله چې هغه مړ شو نو غسل ولا بل ور کړه او جامې ته بل وستل وی، پاکټ کې یا چول او بل وړه او خخ کړه بلو، دا څومره کام نه چې کړه خدا په سره بل کړیو، او اختیارات نو وس به کم ځنه اختیارات دا غراغله. وضرب الله مثل الرجلين، الله بیان کړي مثال د دوه سړو، احدهما اب کم چیو پکی چاڑا دے گونگا دے، لا یقدر علی شیء چ قدرت نلری پس شیبانے، وہ وکلن علی مولا او دے ځان لبوج دے خپل مولا باندې آقا باندې. اینما یوجه الایات بخیر، کم طرف ته چې مخکې نه راوړي اس خیر، هل یستوی هوا، آیا برابر کې دیشی دا، ومن یامر بالعدل، واغ سوچ هغه حکم کوي په عدل باندې، وهو علی صراط مستقیم، دے پنه غلار، دا دواړه برابر کې دیشی. یو تن دے هغه چاړه دے او بل تن چې نه روغ دی، نو دا روغ او چاړه برابر کې دی شي نه. نو هغه څوک چې هغه چاړه دی بت دی، نو هغه چاړه دی، مړی دی نو هغه هم چاړه دی، او خبرې نشي کولی، ګونګا دی خبرې نشي کولی. نه که ته ته ډېر وی، ته ته ډېره توجه ورکې، نو هغه ته هېڅ پته نه لګي، دی څه وایي څه نه وایي. دیوال ته وایي، دیوال ته خبره ده نو دیوال ته خبرې کې کولی. وهو کل علی مولاه، که دغه بت دی نو دی هم په خپل آقا باندې په خپل مالک باندې بوج دی، چرته چې وړي نو دی به وړي تلی نشي، مړی دی نو مړی هم ته به ګرځې. ولله غیب السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې دی غیب د اسمان او د ځمکې. وما امر الساعة الا کلمح البصر، او نه دی حکم نه دی وخت د قائمېدو د قیامت مگر پشان د سترګې د رب، او اقرب بلکې دی نه زیات نږدې دی. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، او الله راویستلی تاسو ستاسو د میاندو د خیرونه، لا تعلمون شیئا چې نه پوهیږئ تاسو په هېڅ باندې. وجعل لکم السمع والابصار، او ګرځولي الله ستاسو دپاره غوږونه او سترګې ولا پیدا او زړونه، لعلکم تشکرون دپاره تاسو شکر وباسئ. علم یرو الی الطیر، آیا نه ګوري دا خلک مرغانو ته، مسخرات فی جو السماء، چې هغه ځوړند دي په فضا د اسمان کې، ما یمسکهن الا الله، نه دي راټینګ کړي دي، نه راټینګوي دي لره ما سوا د الله نه، د دې حفاظت بل څوک نشي کولی، الله یې کوي. ان فی ذلک الآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې ایمان راوړي. والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله ګرځولي ستاسو دپاره د کورونو ستاسو نه سکنا زید آرام. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، او ګرځولي ستاسو دپاره د څرمنو د څاروونه هم کورونه، کورونه دي خیمې دي. تستخفونها یوم ذانکم و یوم اقامتکم، چې تاسو سپک ګڼئ هغې لره، آسانی ګڼئ سپکې ګڼئ، په ورځ د سفر ستاسو په ورځ د اقامت ستاسو. نو دغه خیمه ده زر وباسي، راغونډی کی او پشای کی ویسی بل طرف ته. تستخفونها یوم ذانکم، کم ځای ته چې لاړ شي نو هلته کې زر زر راغلي ټکي وایي، کور جوړ شو. ومن اصوافها، او د ګډو د وړونه، و اوبارها، او د اوښانو د وړونه، و اشارها، او د بیزو د ویښتونه، اساسا سامان ستاسو دپاره جوړ کړلی. و متاع الهین، او څیزونه دي د استعمال تر وخته پورې، یو وخته پورې چې پیدا اخیستی کېږي د هغې نه تر یو وخته پورې. والله جعل لکم مما خلق ظلالا، او الله ګرځولي ستاسو دپاره د هغې نه چې پیدا کړي دي. الله پیدا کړي مختلف څیزونه دي
نو داغین استاز د پارا سوری ګرځولي ظلالن سوری د ونو نه سوری دي د غرونو نه سوری دي وغیرہ وغیرہ وجعل لكم من الجبال او ګرځولي استاز د پارا د غرونو نه اکنانن سمسته دي غارون دي اکنانن کینده دراوت ویم وجعل لكم او ګرځولي دي استاز د پارا سرابیلا کمیسونه دي تقیکم الحر چې بچکی تاسو د ګرمۍ نه وسرابیلا نور کمیسونه تقیکم باسکم بچکی تاسو د جنگ نه نو بعضې زغری دي هغه تاسو د جنگ د توری نه بچکی چې توره بدن مې دارک نه لګي نو سړی خوږ بشي لیکن توره پې اثر نه کوي کذالک یتم نعمته علیکم دارنګ خپل نعمت پوره کوي الله تاسو باندې لعلکم تسلمون پای تاسو غاړه کېدئ تاسو سلامي شي غاړه کېدئ الله ته فین تولوا کدی خلق شاکړه فینما علیک البلاغ یقین پتا ما خو صرف رسونه ښکاره ده یعرفون نعمت الله بیجنی دا خلق نعمتونه دا الله ثم ينکرون بیا انکار کی پزړه کې دا غین واکثرهم الکافرون اکثر د دین انکار کوونکي په جبم و یوم نبعث من کل امه شهیدا باورز باندې چراپور تو بکو موږ د هاري وی ډلنه یو گواه ثم لا یوزن للذین بیا با ایجاد نور کولې کی کسان چې کفر کړل ولام یستعتبون او نبا دیلا د دینه طلب د توبې کیږي یا د دې توبه به قبل ولیکيږي نه ولا هم یستعتبون طلب د توبې به نه کولای کیږي د دینه د دې عذاب یا د دې عتاب هغه به ظاهر کیږي نه و اذا را الذين ظلموا کله چې وای نه کسان چې ظلم کړي عذاب لرا فلا يخفف عنهم نسبک بنشید دینه ولا هم ينذرون او بدیل مولت ورکول کیږي و اذا را الذين اشركوا کله چې ویني کسان چې شرک کړي شرکاو خپل شرکاو لرا قیامت پر باندې چې کله ویني قالو ندی بوي ربنا هؤلاء شرکاؤنا یا الله دا هغه دي زمونږ شرکا الذين كنا ندعو من دونك هغه چې आवाज وکړو موږ ستانه سیوا فالقوا الیهم القول ناغه واپس کی دي ته جواب انکم لکاذبون یقینا تاسو خامخاید دروغجن تاسو دروغ وایي موږ تاسو په شي شریکانو موږ تاسو په سمانه دا الله سره شریکان کړیو موږ شریکان خو نه یو والقوا الى الله يوم اذن السلام او پیش بکی دی په دا ورځ باندې الله تعالی سلامتیا یا پیش بکی دی الله ته په دا ورځ باندې خپل عاجزی وزلان ما كانوا يفترون اورک بشدین اسج دی خلق کم درو جوړول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله کسان چې کفر کړل او منشوی دی د الله د لارې نه زیدنا عذابن فوق العذاب نو زیات بګم دی لر عذاب لپاسه عذابن ما كانوا يفسدون په سبب دی کم فساد کاو ويوم نبعث في كل امه شهيدا فاورز باندې چر پورته وګمغا په هر یو ډله کې یو غوا علیم پدیمانی منان فسیم د دې د نفسونو نا من كل امه شهيدا د هر یو مبلغ شهید او را پورته کو علیهم پدیمانی من غیر النبی پیغمبر نه علاوه نو وجینا بک شهیدا علی هؤلاء نو را بولو تعالی را گواہ پدی باندې ونزلنا علیک الکتاب نازل کړل موږ کتاب پتا باندې تبیان لکل شی وضاحت کوونکې دار شي وهدن هدایت او رحمت او بشرا زیره د پاره مسلمانانو ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله حکم کوي یقینا الله حکم کوي په عادل سره په انصاف سره ول احسان او په اخلاص سره په خېګړې سره و ایتای ذل قربا او په ورکړه رشتہ دارانو ته وینها عن الفحشاء والمنکر او منع کول کوي الله منع کوي تاسو د فحش نه د منکر نه د ظلم زیاتینا یعظکم واعظ و نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون پای تاسو پن واخلی دا آیت مبارکی وی ودا جامع آیات تے جامع آیت للخیر والشر
خیر او شر پکې ټول ذکر کړلی. ان الله یامر بالعدل، پدې کې درې اوامر دي، درې پکې نواهی دي. یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بیا ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. درې اوامر، دا سی کوي، دا کوي، دا کوي، دا بل مکوي، فحش مکوي، منکر مکوي، بغی مکوي، زیاته ظلم مکوي. نو دی وجنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه وی چې دا خپل خطبه کې شامل کړي. نو عام طور باندې دا خطبه کې ویل کېږي واعفوا بعهد الله، او پورا کوي وعده د الله اذا عاهدتم، کله چې تاسو وعده وکړئ، ولا تنقضوا الايمان، او مه ماتوئ قسمونه، با توکیدا رست مضبوطول دین، وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، او یقینا ګرځول تاسو الله رب خپل ځای کفیل کارساز. ان الله یعلم ما تفعلون، یقینا الله پوهیږي پاس باندې تاسو یې کوئ. ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها، او مکه دا خز پشان نقضت غزلها چې ویس پړ دا خپل سپنسی من بعد قوت رستو دا غړلنا طاقتنا انکاسن ټوکړي ټوکړي ته تخیزون ایمانکم، آیا تاسو نه سي خپل قسمون لرا ادخلن بیکار فاسد بینکم په خپل مابین کې. ان تکون امه، لئن تکون امه، دې د پاره چې شي یو ډله من هي اربع، هغه دې زیات شي من امتين د بل ډلې نه. انما یبلوکم الله، یقینا الله ازمی تاسو په دې باندې وليبینن لکم، خامخا بیانې به تاسو قیامت پر ما آسه چې تاسو په اختلاف کوو. نقضت غزلها یو خزوا، بعضی وی خزوا په مکه کې ناغي به خلک راجم کړه، نو سپنسی به اوغختا نو چې کله به اوغختا نو آخر به شو، نو هغه به خوخه نشوه، نو بیا به اوس پړدا ټوله به بیا ټوکړي ټوکړي کړه. ابازي وی یو تنه و ناغي په خپل بلګیا وا، سحر به شروع شو، مازیګر پورې چې مازیګر به سغ غختلیو، ناغه به وکړه، نو خوخ به نه شو، نو بیا به اوس پړدو. نو داسې مکوي، مطلب دا چې ثابت ورځ تیر شي او عمل هغه وکي چې هغه بیکار عملی، دسی کاری چې هغه باندې څه فائدہ ونشي. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، کچره الله وته نو خامخا ګرځولې به تاسو وډاله ولا کی یذل من یشاء، لیکن الله گمراه کې چاله چې غواړي هدایت ورګي چاته چې غواړي. ولا تسنن خامخا تپوس بکولای کیږي تاسو نه دا هغه چې تاسو کوم عمل کاو. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، او منسه تاسو خپل قسمون لرا بیکاره په خپل مابین کې. فتزل قدم بعد ثبوتها، کني او بخويږي قدمونه رستو د مضبوطوالی داغینا، وتذوقوا السوء، او بسکه تاسو عذاب لرا بما صددتم عن سبیل الله، پس او دې تاسو منشوی د الله دلائل ولا لكم عذاب عظیم، استاذ د پاره به عذاب درنا لوی. ولا تشتروا بعهد الله، او ما ورکوي پوادي دا لا باندې قیمت لگا. انما عند الله هو خير لكم، یقینا چې د الله سره دی غوړي استاذ د پاره کنتم تعلمون، کو تاسو پويږئ. ما عندكم ينفد ما عند الله باق، کم سچ د الله سره دی ناغه باقی پات کیدون کی دي، او کم سچ استاذ سره دی ما عندكم ينفد، کم سچ استاذ سره دی نا ختمیدون کی دي. و ما عند الله باق، سچ د الله سره دی نا باقی پات کیدون کی دي. یا کم سچ استاذ د خپل مابین کی ناغه ختمیږي، او کم سچ الله د پاره کړلی ناغه باقی پات کیږي. ولا نجزين الذين صبروا، خامخا بدل ورکو هغه کسان چې صبر کړي د اجر د هغه د ثواب د هغه بیا سره ما کانوا یعملون، په بهتر طریقې چې دي کوم عمل کاو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چا چې عمل کړي د نیکی نه نارینه کې زنانا، او هو مؤمن، په داسې حال کې چې مؤمن، شرط پکې دا دی چې مؤمن وي. فلنحيينه حیاتا طیبه، نو خامخا ژوند ورکو هغه ژوند مزیدار ژوند به ورکو. مزیدار ژوند دی ته وایي چې هغې کې قناعتي، هغې کې رضا بالقضایي، هغې کې توفیق د اطاعتي، هغې کې استغنا د مخلوق نه، او هغې کې احتیاجي الله ته. داسې ښکلی ژوند به ورکو. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او بدل ورکو دی لرا بهتر د هغې نه اجر د دې بهتر د هغه څه چې دې کوم عمل کاو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نو کله چې لولې ته قرآن لرا نو پناه حاصلوه په الله سره د شیطان رجیم نه. انه ليس له سلطان، یقینا خبر دا ده چې نشته د د پاره تسلط د اغوا په کسان باندې چې ایمان راوړل او علی ربهم یتوکلون، او دی په خپل رب باندې توکل کوي.
کله چې ته قرآن لولې ناول نه اعوذ بالله وایا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه شیطان خلق گمراه کوي، خو د هغه تسلط د اغوا په مؤمنانو باندې نشتی. انما سلطانو، یقینا زور د شیطان چلیږي په هغه کسانو باندې یتولونه چې ورګرځي دوستانه کې د شیطان سره. والذین هم به مشرکون، او دا کسان دی په خپل رب باندې خپل رب سره نور شریکان کوونکي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، کله چې بدل کې راولو موږ یو آیات پسې د بل آیات باندې. والله اعلم ما ينزل، او الله خپويږي په اسمان چې کوم نازلې. قالوا دا خلق کوئی انما انت مفتر، یقینا ته د ځانه جوړون کې. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه پويږي نه. قل انزله وقل نزله روح القدس، وتوا راول دی قرآن کریم لرا جبرئیل علیہ السلام سارب د طرفنا پاک باندې لیثبت الذین آمنوا، د لپاره چې مضبوط کې هغه کسان چې ایمان راوړل هدایت ته وزیر د پاره مسلمانانو. لقد نعلم انهم یقولون انما يعلم بشر، یقینا پویګو منګه چې دا خلق وایي انما يعلم بشر، چې دا تعلیم ورکې دلا د پیغمبر لا یو بشر یو انسان. سوګ دې نوې دا مغیرو ابن مغیره یو غلامو، هغه راضی او دته بیان کوي او ده بیا هغه خلکو ته بیانوي. سورۃ فرقان کې راضی سلورم آیات کې الله جواب کوي لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، جبا دا هغه سړی چې دی ورته نسبت کوي هغه اعجمی دی، او جبا د دې پیغمبر هغه خو لسان عربی مبین، جبا دا عربی ښکارا. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، یقینا کسان چې ایمان راوړي په آیاتونو د الله باندې لا يهديهم الله، الله به ته هدایت نه کوي. ولهم عذاب الیم، دې پاره دې عذاب درناک. انما يفتر الكذب، یقینا جوړي دروغ پاکستان باندې. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، یقینا جوړي دروغ هغه کسان چې ایمان راوړي په آیاتونو د الله باندې. او اولئک هم الکاذبون، دا کسان دي دروغجن. من کفر بالله من بعد ایمانه، چا چې کفر کو رستو ددنا، رستو د ایمان ددنا کفر کړل په الله باندې، انکار کو د الله نه، رستو د ایمان ددنا. الا من اکرها، مگر آچا چې زور وکړې شو پاغه باندې. وقلب مطمئن بالایمان، او زړه دا مطمئن په ایمان باندې په توحید باندې. ولکن من شرع بالکفر صدرا، لیکن چا چې کلاو کړه په کفر تا سینه خپل. فعليهم غضب من الله، نو پدی باندې غضب د الله دی. ولهم عذاب عظیم، او دې پر عذاب لوی دی. ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا، دا دی وجنا چې دی غوړه کړل ژوند دنیوي په بدل د آخرت کې. وان الله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، دا کسان دي چې مهر لګول الله په زړه د دې باندې، د دې په وګونو باندې، د دې په سترګو باندې. او دا کسان دي هم الغافلون، غافلا. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون، خامخا یقینا دی چې په آخرت کې به دی د تاوانیانو نه. ثم ان ربک للذین هاجروا، بیا یقینا ستارب دا کسان د پاره چې هجرت کړل رستو دینا چې دی فتنه کې غرزول شي دي. ثم جهادوا، بیا جهاد کړل او صبر کړل، یقینا رب ستا من بعد حال غفور رحیم، خامخا دې بخون کې مهربان. یوم یاتاتی کل نفس، باورز باندې چې را بشي هر یو نفس تجادل عن نفسها، او عذرونه پیش کوي د خپل طرفنا، خپل طرفنا به جګړه کوي، عذرونه پیش کوي. وتوفى كل نفس، او پورا ور کول کی هر یو نفس لا په سبب دا چې کوم عمل کړل. وهم لا یظلمون، او دی باندې به ظلم نه کیږي. وضرب الله مثلا قريه كانت آمنه مطمئنه، بیان کړل الله مثال دیو کړي چې هغه په امن باندې په اطمینان سره. یاتیها رزقها، راتب وته رزق داغي پریمانا. من کل مکان، دار طرفنا. فکفرت بیانهم الله، نو انکار وکړو د الله د نعمتونو نه. فازاقها الله لباس الجوع، نو الله اوس ګور په دې باندې لباس د لوګه پراله، لوګه جامه شوا. والخوف، او یرا بما كانوا يصنعون، په سبب دې چې دي کم س جوړول سکی دی لګیا دي. سورۃ قصص کې راځي 55 آیات کې دا حال د مکه والو، مکه ته رزق راته دی اخر انکار وکړو. خبره په دې باندې د یری او د لوګه راغله. دارنګه سورۃ سبا کې 15 آیات کې راځي پاغي باندې عذاب راغې، اغي حالم خستو چې انکار یو کو د پیغمبرانو نه منل، عذاب پر راغې. ولقد جاءهم رسول منهم، یقینا راغې دي ته رسول د دین، راغل دي ته رسول د دینه.
فکذبون دی خلقو دا تکذیبو کو فاخذهم العذاب نوراونی والمنگا دیل رب عذابانی هم ظالمون و دیو شرک کون کی فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا نخری دا غنا چی اللہ رزق در کرلے تاسونا حلال پاکیزه وشکرو نعمت اللہ شکریہ ادا کوئی دا نعمتونو دا اللہ ان کنتم ایاہو تعبدون کہ تاسو دا اللہ بندگی کون کی انما حرم علیکم المیتتا والدم یقین اللہ حرام کرلا پتاسبان مردار او وینا وخد خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بے آچ آواز شی پاغی مانی دا لانا سوا دا بل فمن استر غیر باغین نو سوچی مجبور شو نو بغاوت کون کے نو خلادت پورا کون کے یقین اللہ دے بخون کے مہربان ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب او موائے دا سب عرکی چی جوڑی استاسو جبے الکذبا دروغ هذا حلالون چې دا حلال دی او دا حرام دی لتفترو د پار دی چې تاسو یا انجام داشي چې تاسو جوړ گئی په الله باندې دروغ د ځان خبرې مکوئ د جستا جبه سوي هغه ته دا حلال دی او دا حرام دی دا جایز دی دا ناجایز دی نه هغه څه ته وایه چې کوم الله سویل دی ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لا یفلحون نشي کامیاب دي متاع قلیل دا دنیا سامان دی لگا فائدہ دا لگا ولهم عذاب علیم دی پر عذاب درناک والذین هادو کسان چې یهودیت اختیار کړل والذین هادو کسان چې یهودیت اختیار کړل حرمنا ما قصصنا علیکم بیان کړ حرام کړی موږ په پاغي باندې هغه چې موږ بیان کړلی پتا باندې من قبل دینه مخکې سورۃ انعام کې بیان شیو یوصل شپږ سلويخ کې وما ظلمناهم او ظلم نه کړي په خلق باندې موږ ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دې خلق په خپل ځان باندې په خپل ظلم کاو ثم ان ربک للذین آمنوا السوء بجهالة بیا یقینا رب ستا دا کسان د پاره چې عمل کړي د بدی په جال باندې ثم تابوا من بعد ذالک بیا توبه وستل رستو دین اصلاح کړل د خپل عمل ان ربک من بعد غفور رحیم یقینا رب ستا رستو دین خامخا ده بخون کې مهربان چا چې توبه وکړه نه الله ته بخنه کوي ان ابراهیم کان امه قانتا لله یقینا ابراهیم علیه السلام کان امه هغه داسې لکه یو امت یو ډله قانتا لله تابعداری کون کې او د الله حنیفن کلکو په توحید باندې ولم یکم من المشرکین او نو هغه د مشرکان دړلینا مشرک نو شاکر لانعمه قدردانو د الله د نعمتونو قدر کون کې شکر کون کې او د الله د نعمتونو اجتباه غرکړه الله غلرا وهداه روان کړه غلرا پنی غلار واتیناه فی الدنیا حسنه ورکړو موږ اغلا په دنیا کې ښه حالت توفیق د نیکی وینو فی الاخرت لمن الصالحین او په آخرت کې به د کامل نیکانو نه ثم اوحینا الیک نبی او وحی کړل موږ تا ته ان تبع ملت ابراهیم حنیفا د دې خبرې وحی کړل چې او تابعداری کوه د دین د ابراهیم علیه السلام چې کله په توحید او ما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو د ډلینا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه یقینا ګرځولې شوی دی دا ګرځولې شوی د هفته ورځ دا کسانو باندې چې اختلاف کړي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلک زمونږ تابع دي په دې ورځو کې هم زمونږ تابع دي يهوديان نصرانيان زمونږ د جمعې ورځ دا او د جمعې پسې د هفته ورځ دا يهوديان واغستې ده او په هفته پسې نصرانيان واغستې ده نو زمونږ رستو دي زمونږ تابع دي اول جمعه راځي رستو هفته راځي رستو اتوار راځي نو انما جعل السبت او د هفته او د اتوار او د جمعې د ورځې بارکه الله رب العزت دی تویلو تاسو کوم ورځ خو خدا زما خو جمعه خو خدا تاسو خو خدا دی وینا زموږه هفته خو خدا نصرانیانو ته وې تاسو خو خدا زما خو جمعه خو خدا تاسو خو خدا هغه نه زموږه هفته نه د خو او زموږه اتوار خو خدا ځا هغه ولا ورکو مسلمانانو ته وې تاسو کوم خو خدا مسلمانانو وې زموږه چې ستا کوم خو خدا یا الله هغه زموږ خو خدا زموږ جمعه ورځ خو خدا نو جمعه ورځ دا د الله خو خدا او دا نور ورځي دا د خلکو خو دي نو دا الله اصل دي او دا نور تابع دي انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم الله با فیصله رب فیصله کوي د خلکو په منځ کې قیامت پر پاسي د خلکو په اختلاف کاو او دعو الى ربك او دعو الى سبيل ربك تو را بلل کوا د خپل رب لارې طرف ته بالحکمت په حکمت باندې او موعظه الحسنه او په واعظ او نصيحت خسته سره
وجادلهم باللتی احسن او جګړه کوه د دې سره باس مباصره کوه د دې سره په هغه طریقې چې هغه بهتر ان ربک هو اعلم یقینا ستا رب هغه خپ و دی بمن ضل عن سبیلی په هغه باندې چې هغه اوښتی دی ګمراه شوی دی د الله د لارې نه وهو اعلم بالمهتدین او الله خپ و دی په هدایت موندونکو باندې سورۃ حجر کې هم دا خبر راځي حجر کې هم دا خبره تیر شي دا د دعوت خبره وا دعوت بسنګ کې 15 طریقې سره صحیح طریقې باندې دعوت ته یو دا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه دویم دا دا وجادلهم باللتی احسن او دریم دا دا واصبر ما وما صبرک الا بالله او سلورم دا چې ولا تحزن علیهم او پنځم دا ولا تکن فی ضیق مما یمکرون نو حکمت څه ته وایي پخو خبرو ته وایي کلکو دلایلو ته وایي حجج قطعیو ته وایي بیا واعظ و نصیحت ته واعظ و نصیحت مثالونه دي تخویفات دي بشارتونه دي دې ته وایي ښایسته طریقه موعظة الحسنه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه ښایسته طریقې باندې حکمت په طریقې پس قرآن او سنت باندې دې ته وایي ښه طریقه قرآن او سنت په طریقې باندې وإن عاقبتم که تاسو بدله اخلئ فعاقبون بدله اخلئ بمثل ما عوقبتم به پشان دا چې تاسو ته تکلیف درکړی شوی دی په هغې باندې مطلب دا که ستاسو وار راغی ستاسو نمبر راغی نو بیا سزا ورکوي هغې له تاله سزا درکړله نو تم دومره سزا ورکه چې د هغې مطابقي دی دارنګې فعاقبو تاسو یې دړمن کړي یئ تاسو ته خبرې اورولې نو تاسو ورته خبرې واوروئ تاسو دی دړمن کوي په شبهاتو باندې دارنګې تاسو باندې ردونه کړلي نو فعاقبو نو تاسو پې رد وکئ بمثل ما عوقبتم به دا خبره روانه ده په دې باندې په فیسبوکونو په دې شتونو باندې څومره مسلې روانې دي یو لګیا دی بل لګیا دی اول چې چا خبره شروع کړل خبره ټوله په هغه باندې راځي نو تاله تکلیف درکړلې تا باندې رد کړلې نو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نو تاسو په هم ردو کوي په طریقې باندې تاسو باندې کړلی دا یو بل سره هغه مسلمانان دي دا مسلمانان دي فائدہ به بل ځای ته وځي ولا ان صبرتم که تاسو صبر وکړو لهو خیر للصابرین دا غوره د پاره صبر ناکو واصبر او صبر کوا وما صبرک الا بالله او نه صبر ستا مگر د الله د پاره دی ولا تحزن علیهم او غم مکو پدی باندې خپکیږه ما پدی باندې ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او مکه ته پتنګ سیاګه د وجه داغنا چې داخله کم چل ول کوي ان الله یعلم ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله دا کسان سره تقوا اختیار کړلا والذین هم محسنون او دا کسان دی احسان کوونکی دی د محسنانو سره دی نیکوکارو سره دی د موحدانو سره دی چا ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله دا چا ملګری دی چې تقوا اختیار کړلا توحید پکې دی او نیک عمل پکې دی نو الله دا غي سره ملګرتیا کوي سورت ختم شو سورت ممتازو په کثرت ادله او عقلیه سره په ادله متنوعه سره مختلف قسم دلائل دارنګه صورت ممتاز ده په مثال د مشرک او د موحد دارنګه صورت کې ترغیب د وفا ده د بالعهد لوز پورا کوي بے لوزی مکوي لوز یو کړل نو لوز پورا کوي د دې من چوټي